22 رجب باندې سیدنا معاویہ رضی الله عنه وفات شوه. مخکې راځي ذکر مونږ کړی دی بلې جمعه کې، او د هغې د وجې نه بعضې خلق پنجاب کې رجب کې کونډې پخوي. د کونډو تاریخ ما تاسو ته خولی و، د هغې نوعیت مې هم خولی و چې دا د خاورو کنډولۍ پای کې هغې ساچی راچی او دغه شانتې ویشي، او خلقو دا ښیي چې دا د جعفر صادق رضی الله تعالی عنه یوم وفات دی. دروغ وي. دا د سیدنا معاویہ رضی الله تعالی عنه د وفات روز ده. مونږ د ورځو مناولو یا د شپې مناولو په حق کې نه یو، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې د دې مناول نشته دی. د هیڅ څیز نه د چا د پیدایش سره د مناولو زموږ حق دی او نه د چا وفات سره. اسلام کې دا بدعات دي، دا خلقو داخل کړي. اسلام کې د خوشحالی 2 ورځې دي، 2 عیدونه دي، یو عید الاضحی دی، یو عید الفطر دی. که شریعت کې نور اختر وي نو قرآن کې یا حدیث کې وداغې ذکر وي، او فقهای کرام په باب یې وي چې باب الاعیاد، لیکن د فقه په هیڅ کتاب کې باب الاعیاد نشته دی، بلکې باب العیدین دی، د 2 اخترو ذکر. د چا د خفګان مناولو خو اسلام کې تصور نشته، بلکې 3 ورځو نه وروستو اسلام کې چا پسې جړل، د چا ویر کول، د چا د وفات ورځ مناول، اسلام د دې مخالف دی. دا اسلام نه دی، دا بل څه دی. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، او دا ذکر په دې باندې کو نن چې ډېرو سنیانو ته هم دا پته نشته دی چې دی کله مسلمان شوی، او کله چې یو سړی اسلام قبول کی او د اسلام نه مخکې چې هغه کم ګناهونه یې کړي هغه بالفرض، نو آیا د هغې ګناهونو تذکره بیا جایز ده چې سړی کوي چې دا چلې کړو، دا چلې کړو، دا چلې کړو؟ د اسلام په باره کې خود رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الاسلام یهدم ما کان قبله. یو سړی مومن نه دی، کافر دی، کفر حالت کې هر څومره څه کړي دي چې اسلام یې قبول کو نو د هغه ټولې بد عملی هدم شوې، ختم شوې، ونوړې دي. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی صحابی دی، لہٰذا دا هغه په باره کې دا قسمه سوچ کول دا ډېر عجیب و غریب دی. خفګان ورشي سړي له د مسلمانانو په ملک کې داسې کتابونه چاپ کیږي چې پای کې سیدنا معاویہ ته کنځلې کیږي، خالص کنځلې کیږي، بد درد ورته ویلې کیږي، او دا یې څوک نشته دی چې دا یې خلو باندې لاس کیږي. که څوک په لاس ږدي نو هغه نور دروغ وایي. یعنی بعض خلق د صحابه کرامو شان را غورځوي، نو بعض د هغې په منقبت کې دروغجن حدیث بیانوي. دا دواړه کمال نه کوي، دا دواړه نقصان کوي. یو سړي لیکلی دی، مړه دی اوس دنیا نه تللی دی، چې سیدنا معاویہ جلیل القدر صحابي نه و. په دې جمله ته پوهېږې څه مطلب دی؟ جلیل القدر من عزتمن، صحابي عزتمن نه یو دی. جلیل القدر په دې معنی اخیستی دی چې د لوی درجې صحابي نه دی. نو ټیک ده، د لوی درجې صحابي نه دی. د سیدنا ابوبکر صدیق په شان یې نشته، د سیدنا عمر غونده نه دی، د سیدنا علی غونده نه دی، د سیدنا عثمان غونده نه دی، بلکې قرآن فرمایلی دی لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل. کومو صحابه کرامو چې د فتح مکې نه مخکې ایمان قبول کړی دی او جهاد یې کړی دی،
دا رستنی د هغې برابر نه دی. دا خبره قرآن واضح کړې ده. و دې سنیانو کې هم ډېر دا دروغجن دی. دی د سیدنا معاویه په مناقبو کې دروغجن روایتونه بیانوي. ضرورت سره دې خبرې. یو سړی چې صحابي شو هغه په جهنم باندې حرام دی او الله د هغه نه راضي دی. د دې نه لوړه مرتبه بله شته؟ او بل دا چې اصول لای چې یو سړي کې یو کمال نه وي او تا هغه کمال هغه له ثابت دی، نو دا تا د هغه بېعزتي کړې ده. دا عزت نه دی. لکه یو سړی دی هغه ښه سړی دی بالفرض، څه خبرې اترې راشي هغه څه شکایتونو کوي، ته ورته څه وایې؟ ته ډېر ښه سړی یې. دا تعریف دی که دا پیغور دی؟ دا پیغور دی. ته خو ډېر ښه سړی یې که نه. سیدنا معاویه رضی الله عنه کې چې کوم اوصاف ثابت دي هغه صحیح احادیثو کې شته، لیکن د هغې دا مطلب نه دی چې سړی د ځان خبرې جوړوي او هغه پسې لګوي. دا جائز کار نه دی. سیدنا معاویه کله اسلام قبول کړی. دا را څوک چې منډې اترړې وي او معاویه زنده باد وي دي نه تپوس وکړه چې دی کله مسلمان شوی، پلار یې کله مسلمان شوی، او تاریخ څه لیکلی دی، آیا درستی لیکلی دي؟ احادیثو کې د هغه د ایمان چې ذکر راځي نو هغې له څوک ګوتې وړي چې هغه بیان کړي خلقو ته. و دې لپاره موږ ځو هغې تاریخ ته کوم چې احادیثو کې لیکلی دی. شپږم هجري کې صلح حدیبیه شوې ده، د هغې تفصیل ته نه ځو. په هغې صلح حدیبیه کې دا شرط چې مسلمانان به څه کال واپس ځي. دی د عمرې په اراده راغلي وو، راتلونکي کال کې به راځي. راتلونکي کال 9 هجري ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راځي هغه عمره کوي، دې ته عمرة القضا وایي. عمرة القضا هغه عمره چې هغې شپږم هجري کې د هغې په اراده راتلل هغه ته د کفارو د وجې پاتې شوه، نو د هغې قضا په ځای راوړي. په دغې عمرة القضا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله عمره وکړله نو چا چې حج او عمره کړي نو هغې باندې خو خپله تیر شوي، چا چې نه یې کړي نو کم سے کم اورېدلې به یې. چې کله حاجي آخري طواف وکړي، رکعتین وکړي او بیا لړ شي سر وخرئ، نو بیا هغه هلته کې صفا او مروه کې بالخصوص سر خرئ. مروه کوم ځای کې ده؟ مسجد حرام کې ده، کعبې خوا کې ده، مکه کې ده. دغه عمرة القضا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته چا خریلي وو؟ و چې دا پته ولګي ټوله خبره به ښه بشي. دغه ویښته سیدنا معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنهما خریلي وو. اسلام ښکاره نه شي خلکو ته که نه؟ که دی بالفرض کافر وی نو د کفارو سترګو کې دی څنګه دا کولی شي چې لړ شي او د هغه سر وخوري؟ سیدنا معاویه په 9 هجري کې اسلام قبول کړی. دا دروغ لیکي تاریخونه چې د اسلام اظهار اسلامیت فتح مکه کې کړی دی. دروغ وایي. دا د صحیح احادیثو خلاف ده. دی خوا څوک نه راځي تاریخ پسې منډې وایي. تاریخ نیس نه جوړېږي. د حدیث چې کوم اهمیت دی یا د حدیث چې کوم شرطونه د محدثینو لګولي وو هغه مورخینو نه یې لګولي. مورخ خو د هر چا د خولې نه خبر اخلي، که رښتینی او که دروغجنی، که سني دی که رافضي دی که شیعه دی که قدري دی، هر چا نه اخلي، بې سر و پا خبرې مخلي. صحابه کرام د هغه چا روایت قبلوي چې هغه کلکي رښتینی. محدثین دغه روایتونه اخلي. نو د محدثینو روایت دغه دی چې
सैयदना मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो प उम्रतुल क़ज़ा के पवम हिजरी के ईमान इस्लाम कबूल कर और चिकला मरवा के अगर वेख्तो खरेल तो खल को नहीं लीधो तो देवज लगा तारीख गलत है कम वही 5 हिजरी की ईमान रावड़ो 5 हिजरी की दे ईमान रावड़े न ब्या वदे तुलक़ाओ न वेख तुलक़ा के खल्को तो वही चिकला रसूल अल्लाह सल्लम मक्का फतह कला न ब्या आगीद पारा सेवा देना भले चारा नवा चेगी ईमान कबूल की इधर तुलक़ा वही खलक लगी नहीं हुई मुआविया पर तुलक़ा हो गया जड़ा वर्जी सड़ी लाजमूंगा दीनी मुताला अड़े रखा वाला इस्तिलाहात चिकमदी किताबों के ना सो खबर नहीं जो तुलक़ा चाह दो तुलक़ा तलीक़ जमरे दागा चाहता हुई च फ़तेह मक्के पर आगा मजबूरन इस्लाम कबूल करी उस तुलक़ा सौ तुलक़ा चूँकि इस्लाम अगी कबूल को पदे वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदा के खल्क़ुला द गनीमत द माल न डेर जाते ब्रखे वर्कोले डेर जाते ब्रखे तो देरा पारा चिदी पे इस्लाम मा निकलक्षी ज़ल के इस्लाम वर नौजी और कुफर सरे चिकम मोहब्बत पदे तरीक़ा ख़त्म श तो सोच नशकोले च सलवेख ज़रा दिरहमा 50 ज़रा दिरहमा तुलक़ाओ के व तकसीम लिशु खुरादा गुरु जो सैयदना मुआविया तुलक़ाओ के दे नासुमरा मालदार दे पकार रही चागा सर हम पले कुल दिरहम वेगल तो साहबी खावन मलशे हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खावन में मलशे दे और जो इद्दत में पूरे शे दे तो द्रेव कसान रिश्ता रागले दा चा सर निकाह हुकम मशवरा वाली फलाने रे न पदे फलानी किया उस सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हमो चियो पके मुआविया दे गज़मा रिश्ता वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगत वही अगे तो जवाब कोई चे फलाने चे कम दे गना उड़म्बे चे तया दे आखो ज़र्रा बोलन निसा आखो खपल लवड़ दोगी न कुज़ई शपा रोज़ खजी वही बल्कि निश्तराना टकी तो खज़ो वहल जायज़ नहीं दा हरकतु न मकवे चिकम सीज़ माने जायज़ नहीं ना कुरान वेली दी और पे के मुफस्सिरीन टोल लिखी चे गुजार के कई सड़े न सुख सपेड़ा बगई तो टोपक पकंदा वे न वही लड़की बाने बेम न वही बल्कि सपले मपले बाने सुख सपेड़ा बगई फरमायल बे ला तदरिबो इमा अल्लाह दा अल्लाह विन ज़िमो है जायज़ नहीं दा कमाल नहीं दे सड़ी या द ज़वान चे दे खजट गई दत बेगैरत हुई शरीयत के पकार दे चे दे खपल रविया समझ की न खजो बखपल समझ नागा यो बारे के यो फरमायल दे हो बड़े सख्त तबीयत देख और मुआविया चे कम दे नासरे अम्मा मुआवियता फसुलूकुन ला माल लहू मुआविया मलंग दिया थोड़ा पैसे रख न लगी तो चे तुलक़ा हो के दे ब्याह खुदागा दौलत तुमरा पकारे चे पाकिस्तान पे गस्ते ही सड़क तुलक़ा हो के न दे ता दरोग वही तारीख गलत लिखी ली काश चे जमुन खल्क तो सहाबे किराम बाने लगी दिलिशी इल्ज़ामात द कुरान और हदीस पढ़ना के ऊपर जान पदे पोए के च सहाबे किराम तारीख़ी अशख़ास न दी ना दीनी अशख़ास थी का सहाबी आगा शांतिशी संग च दाखलक साबित ही नबिया जमुन का दिन निश्तर तो दिन रा रसून की जगह शांतिशी कम च तारीख लिखी दी नबिया इस्लाम ख़त्म शहर आए खल को तो हैरान यूँ चेगी यो तरफ तरह साहबो बदे बयानी बलखाद दीन इस्लाम चगे वही ताशी इस्लाम रहा
هغه اسلام کم چې د هغې صحابو په لاس راغلی دی چې هغې خیانتونه کوي، نعوذ بالله، خپل خپلوان مخکې کوي، نعوذ بالله من ذلک، بدعات پیدا کوي، نعوذ بالله من ذلک، سوچ نه کوي خلک خبرت. دا تاریخ دروغجن دی، دا صحیح نه دی. د دې تصادم نیغ په نیغه حدیث سره دی. په دې وجه د دې اشخاصو په باره کې د تاریخ په زور څه خبرې منل ځان له ګمراهي ده. صحیح تاریخ به ګورو، د هغې په بنیاد به ګورو. نو سیدنا معاویه چې کله د فتح مکې نه مخکې اسلام قبول کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اجازت ورکړی دی، د هجرت کړی دی ورکړی. عهد مواخات وګورئ د حدیث په کتابونو کې چې سیدنا معاویه هجرت وکړو، نو هلته کې د هغه یو صحابي دی، هغه سره ورورولي هم شته. یعنی عهد مواخات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک دومره موده بس. دا دې معلوموي چې د فتح مکې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا هجرت بعد الفتح. د مکې د فتح کېدو نه وروسته بیا هجرت نشته دی، د مکې نه مدینې ته هجرت نشته. څوک دروغ وایي؟ تاریخ دروغ وایي که حدیث دروغ وایي؟ معاویه مهاجر هم دی. معاویه په عمرة القضاء کې ایمان راوړی دی، د هغه د مواخات ترور هم شته دی، او بیا هم خلق لګیا دی وي هغه جلیل القدر نه و. ته څه ته وایې جلیل القدر؟ کاتب وحی دی، یو لګیا دی چې جی 99.999% قرآن پوره شوی چې معاویه اسلام قبول کړ. دې څنګه وي کاتب د وحی دی؟ ته ته وحی څه ته وایې؟ یوازې قرآن ته؟ مسلمانان وحی دوه ګڼي، یو قرآني یو حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرامین لیږلي دي دغه حدیث دي که نه دي؟ دغه هم لیکلي دي، او چې کله کاتب شو نو ابن کثیر وغیره لیکلي دي چې هغه له به قرآن هم لیکو، حدیث به هم لیکو. کاتب د وحی دی لیکن خلک یې نه معاف کوي. بس کله کله زړه کې بددعایي راشي چې الله دې هغه سړی تباہ او برباد کی چا چې سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې دا بکواس اول شروع کړی.